د هغې پیغمبر په وجه باندې الله رب العزت د آدم علیه السلام توبه هم قبول کړې ده او هغه پیغمبر چې الله رب العزت ورته دا زما حبیب دی هغه نور څوک نه زما عزیزمندو هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. زما عزیزمندو د الله فضل دی چې الله مونږ مسلمان پیدا کړي یو. الله لاک لاک فضل دی چې مونږ مسلمان پیدا کړي یو. د هغې الله لاک لاک فضل دی. زما عزیزمندو یو ماشوم چې کله ډاکټر جوړیږي، یو ماشوم چې کله انجینیر جوړیږي، یو ماشوم چې کله یو وکیل جوړیږي، نو زما عزیزمندو ټول نه پهله د هغې تفتیش کوي چې دا وکالت دی څه شي. بیا د هغې چې ډاکټر جوړیږي نو جانچ پړتال کوي چې دا ډاکټرۍ به وي څنګه. چې انجینیر جوړیږي نو د هغې باره کې سوچ او فکر کوي چې دا انجینیرینګ به څنګه کېږي. یو کس چې خپل ځان نه کور جوړوي نو کور باره کې سوچ کوي چې حجره به وله څنګه جوړوم، ګیراج به وله څنګه جوړوم، بیټک به وله څنګه جوړوم، کمرې به څنګه جوړوم، بیت الخلا به څنګه جوړوم. هر یو شیز باره کې سوچ او فکر کوي. پس د هغې نه بعد هغه په شیز په وجود کې راشي. اے زما عزیزمندو دا الله نیک بندګیانو اسلام قبول کړی دی مونږه. آیا مونږ کله د اسلام باره کې سوچ کړی چې دا اسلام څنګه دی؟ مونږ وایو چې هغه الله یو واحد ذات دی چې هغې نه نه بل څوک خالق شته، نه مالک شته، نه رازق شته. کله ته هغې خالق باره کې هم کله سوچ کړی چې هغه خدای دی څنګه؟ هغه خدای باره کې هم کله سوچ او فکر کړی دی؟ د هغې خدای باره کې هم کله ښځې نه تپوس کړی دی؟ د هغې خدای باره کې هم کله زامنو نه تپوس کړی دی؟ نه زما عزیزمندو د ښځې او زامن نه ډېر لرې خبره ده. خپل ته ځان هم کله تپوس نه دی کړی چې خدای دی څوک. نو موږ به خپل اولاد او خپل د ښځو نه به څه تپوس وکړو چې هغه خدای دی څوک. زما عزیزمندو خپل د ښځو نه تپوس وکړي چې هغه خدای څوک دی. نو زموږ به ښځې څه وایي چې هغه غفور رحیم دی، هغه خالق دی، هغه رازق دی، هغه مالک دی. ای زما عزیزمندو بیا به خولې چوپه شي، په خولې به یې تاله ولګي، دې نه زیات هغه څه نشي ویلی. چې پلارانو نه تپوس وکړي چې الله دی څوک، الله غفور رحیم دی، الله خالق دی، الله رازق دی، الله مونږ پیدا کړي یو او هغې نه به مونږ ځو، بس زمونږ په خولې تاله پې ولګي، نور څه نشو کولی. آیا دا زمونږ خدای سره مینه ده؟ چې کاروبار باره کې راشي نو کاروبار باره کې چې ته سهار نه شروع شي د شپې پورې خوله نه چپېږي. کاروبار دسي، کاروبار هغې رنګي، کاروبار دا، کاروبار هغه، کاروبار کې دا خوند کوي، هغه خوند کوي، داسې خوند کوي، دا شی خوند کوي. چې ودونو خبرې راشي نو دې کې به زه دا جوړه کوم، دې کې به دا جوړه کوم. نه ته ښځو نخرې ختمېږي، نه ته سړو نخرې ختمېږي، خولې نه چپېږي. او چې واده هم شي سوچ څه کوي، اوهو دا یو شی پکې پرېغوستی و چې کاش دام کړی وی. خو خدای باره کې خبره راشي په خولې تاله ولېږي. دا زمونږ مینه د خپل خدای سره. ولې زما عزیزمندو مونږ کله د خدای باره کې تذکره نه ده کړې، مونږ کله خدای باره کې تقرار هم نه دی کړی چې زما خدای دی څنګه. آخر مونږ کله مولا لاس ته نه دی ګیر کړی چې مولا لږ دې خواته کښېنه، لږ ما ته خو زما ته خدای باره کې وښیه چې زما خدای دی څنګه. آخر زما خدای څنګه دی؟ څنګه چې مو پلار خپل زوی لپاره جینۍ ګوري نو چې جینۍ وله وګوري نو دا زوی راشي مور سره کې نه یې موړي. څنګه ده؟ لږ خو ما ته ووایه که نه، لږ خو هغې باره کې خو ما ته ووایه که نه، لږ خو ووایه که نه. چې مور ورته نه وایي نو دې ورپسې وین خلي، ای مورې ووایه که نه، څنګه ده څنګه نه ده. لږ خو ما ته هم زما خو ته ښځې پته ولګي که نه چې زه به کومې ښځې سره واده کوم. افسوس کله دا ونه ویل چې زما خدای به څنګه وي. دا خدای ته به زه ورمخکې ته به ځمه ودرېږم به. هی خدای باره کې موږ ته پته نشته. زما عزیزمندو الله رب العزت قرآن وی ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله. الله رب العزت خپلوي اے تا آدم اولاده تاسو ټول راغون شئ چې تور یې یا سپین یې، غریب یې یا امیر یې، عجب یې یا عرب یې، راغون شئ. زه به درته دنیا ټول سمندرونه به دله سیاهي جوړې کړم، د دنیا ټول درختونه به دله زه قلمونه جوړ کړم. شروع شي زما په تعریف باندې، دا هر څه به ختم شي، تاسو به هم ختم شئ، خو زما تعریف به ونه شي. زه به دله دا هر څه بیا درکړم، هر څه به دله بیا به زه درکړم، خو بیا به هم زما تعریف مکمل نه شي.
اے زما عزیز مندو، اے زما مشرانو، تعالی نیک بندگیانو، الله ویل پکار دی دی بسونو والا تلار شي وګوري، شوبه، بازار، تاکال، بورډ، صدر، خیبر بازار ټول ورځ لګي چې وده شي نو بورډ، تارخال، شیرپاو، خیبر بازار لګیا وي. ولې تکرار کیږي؟ مونږه الله ولې نه یادو؟ ژوند کې الله ولې نشته؟ په هر لمحه کې الله ولې یاد راځي؟ ځکه الله تکرار نه کوو مونږه. اے زما عزیز مندو، الحمدلله الذي ټول تعریفونه هغه الله لپاره دي، لا تراه العيون چې یو سترګه هم هغه نشي کتلی، ولا تخالطه الظنون نه ته چا په ګمان کې راتلی شي چې هغه څنګه دی، ولا يرثه الوارثون نه څوک داسې شته چې د هغې تعریف بیان کړي، چې څومره هم د هغې تعریف بیانوي نو هغومره کم دی. ولا تغيره الحوادث نه داسې طاقت شي چې هغه بدل کړي، ولا يخشى الدوائر نه داسې طاقت شي چې هغه ویروي. يعلم مثاقيل الجبال، اے زما عزیز مندو، زما استا خدای هغه خدای دی چې هغې ته غرونو وزن پته چې دا غر څومره وزن دی. ساینس څومره ترقي وکړه، ټیکنالوژي څومره ترقي وکړه، څومره نوي نوي شیزونه ایجاد رالل، نن دی یو ټیکنالوژي دا ثابت کړي چې فلانې غر څومره وزن دی. يعلم مثاقيل الجبال، ستا الله ته دام پته ده چې د دې غر څومره وزن دی. ستا الله ته دام پته ده چې دا غر څومره وزن دی. ستا الله ته دام پته چې دا غر ته څه شي غر دی. ويعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار، ستا الله ته سمندرونو گہرائی مو ته پته ده. ټیکنالوژي صرف دا دومره پورې سرچ کړی دی چې دا سمندر 1000 فوټه لاندې دی، دا 1500 فوټه لاندې دی. اے زما عزیز مندو، چې یو سمندر 1500 فوټه لاندې وي نو د هغې پهلني 50 فوټه کې چې کم میان دي د هغې خوراک، او د هغې لاندې چې کم 50 فوټه کې چې کم لاندې میان دي د هغې خوراک د بهرني خوراک نه بیل دی. دا څوک ورکوي زما عزیز مندو؟ اے زما عزیز مندو، دا څوک کولو واله دي؟ دا زما او ستا هغه الله کولو واله دی، دا زما او ستا الله جوړولو واله دی. وعدد ورق الاشجار، پوره یو ونه ده، هغې ونې کې څومره پتې دي چې مونږ ورته شپه ورځ هم کینو نشو شمارلی. ستا الله رب العزت ته هغې پته ده چې د دې څومره ونې کې څومره پتې دي. دا پته چې بره نه راغورځېږي ځمکې ته چې راځي دا به څومره کلابازې اړوي، هغې کلابازو تعداد هم ستا رب ته پته ده. او د ځمکې کم ټوکرې باندې غورځېږي هغې ټوکرې حیثیت هم ستا رب ته پته ده چې په کومې ټوکرې کې به غورځېږي، او بیا به هغه کم ځناور خوري. ستاسو الله رب العزت ته د دې شي هم علم پته ده چې دا به څوک خوري. دا څوک دی؟ زما او ستا الله دی. دا څوک دی؟ د دې وجې نه زما او ستا پہچان دی. دا څوک دی؟ دا هغه الله دی چې د هغې په وجه موږ د دنیا ته راغلي یو. دا څوک دی؟ دا هغه الله دی چې د هغې په وجه باندې به زموږ کامیابي به وي. دا هغه الله دی چې د هغې په وجه باندې زموږ قبر ته نور نه به جوړېږي. دا هغه الله دی چې د هغې په وجه باندې به موږ ته نبي علیه صلات وسلام شفاعت به میلاویږي. دا هغه الله دی چې د هغې په وجه باندې د قیامت په ورځ به ته د هغې ته رحمت ته لاندې به ولاړ وي. دا هغه الله دی چې د هغې په وجه باندې به موږ جنت ته ځو. اے زما عزیز بندو، زمونږ الله خو داسې الله دی چې هر یو شي علم والا دی. هغه په دې انتظار ناست دی چې دا زما بنده به ماله کله راځي. څنګه چې یو مور په دې انتظار وي چې زوی مې سکول ته تللی دی، کالج ته تللی دی، یونیورسټۍ ته تللی دی، کار ته تللی دی، روزګار ته تللی دی، زما بچی به کله راځي، څنګه حل کې وي، غرمې روټۍ به یې خوړلې خو نه به یې خوړلې. په انتظار ناست وي. ماشوم لږ غوندې کلی شي ډایرکټ فون کوي، فون ورته وکړه چې دا چېرته ایسار شو، ولې ایسار شو، خیر خو دی، څه وجه ده، فکر وي. اے زما عزیز مندو، سوچ وکړو، فکر وکړو چې الله او یو میندو نه زیاته مینه کولو واله دی. هغه به په دې انتظار کې ونه کړي چې دا زما بنده به ماله کله آخر راشي. هغه بنده نن خپل الله هېر کړی دی. هغه بنده نن خپل الله نه مخ تاو کړی دی. هغې بنده ته نن خپل د الله پہچان نشته. ښه ورته پته ده چې دې ته به یو ورځ مخکې ودرېږم خو نه ورځي. والله مونږ سوچ کوو چې زوی له مې کور جوړ کړو، زوی له مې جایداد جوړ کړو، زوی له مې کار وکړو، زوی مې بار موږ ته ولېږلو، زوی له مې ځمکه واخیسته. سوچ و فکر هم په دې کې تباه کړو. ګیرې مې سپینې شوې. کله هم دا سوچ ونه کړو چې ما خپل الله له څه وکړو. بچو مانه خو دې ځان قربان کړو. اے عزیز بندو، الله له دې څه وکړل؟ آخر خپل الله له دې څه ورکړي دي؟ الله ته خو به وایي چې دا خو تا بچو له کړي دي، ما له دې څه کړي دي، ما ته هغه وښایه. څه به ورته ووایو؟
کم مخمانه به زه ورته زوی غلط کار وکړي نو پلار مخامخ تللی نه شي شرمېږي چې خپل پلار ته به دا مخ څنګه خیر لږ غوندې کې سوچ وکړئ چې دنیا کې دوه کسان وي هلک و جینۍ خپل په منځ کې مینه کوي مینه چې هغې په مینې په منځ کې څوک راشي نو په بل کس باندې اور لګي چې دا ولې راغلی دی څنګه چې تاسو لږ سوچ وکئ تاسو خپل اولاد سره ډېره مینه کوئ خو چې هغه اولاد یې لږ غوندې کې په غلطه لاره وګورئ تاسو نو په تاسو به څه تېرېږي لږ سوچ وکئ هغه الله موږ سره مینه کوي هغه الله موږ سره مینه کوي او هغه الله څه وایي لږ سوچ وکئ چې هغه چې چا سره مینه کوي او هغه کس چې بل چا سره لګیا وي نو په هغې به څه تېرېږي بیا په هغې به څه تېرېږي عمر هم تېر شو نم ځان له څه وکړ نم بچو له څه وکړ نم خدای له څه وکړ نو څه فایده په داسې ژوند باندې بس یو ورځ به په جومات کې اعلان واورو چې فلانی حاجي دنیا نه لاړو فلانی کس دنیا نه لاړو بس په جنازې کې به شامل شو خښ به کې بس دکه ژوند دی څه فایده ته داسې ژوند تېرولو لپاره خپل دنیا هم ښایسته که بنګله هم ودرله بنګله قبر هم ښایسته نه کړو اخوسته پورې الا یا ساکن القصر المحلى اے بنگلو کې اوسېدونکو غوږونه کولاو کوي الا یا ساکن القصر المحلى ستدفن عن قریب فی التراب عن قریب ته به قبر صادر به په ځان واچي لکم ملک ینادي کل یوم یو آواز دی چې روزانه راځي لدو للموت وبنو للخراب سوی ځان مرګ لپاره تیار کړي او بربادېدو لپاره آباد کړي ودروه دا پلازې ودرېدو لپاره نه دي دا بربادېدو لپاره جوړېږي لګیا پلازې هم ښایسته جوړ کړل جامه هم ښایسته واچوله قبر اکې رنګې په تیاره کې پروت دی وسه پورې چا قبر سوچ نه دی کړی اولاد نه تپوس کو 100 روپۍ دې وګټل اولاد نه دا تپوس نه کو بچي مزد دې کړی دی خو نه دی کړی راغون شو راځي په دې میاشت کې څومره ګټه وکړه کله هم ښځه او بچي راغون نه کړ چې راغون شه ته ما ته لږ پلینې کلمه ووایه ما ته دویمه کلمه ووایه ما ته درېیمه کلمه ووایه والله داسې کسان درته وښیم داسې کسان چې په دې وسوسنې خبره ده چې د غوږونو نه یم چې ګوره هغه اواز ماله راځي نو زه یم چې دا ځمکه د خدای وشتې چې زه پکې دننه شم د خپو نه مې دا ځمکه داسې ای اولنۍ کلمه نه ورځي والله ای دعای قنوت هم وله نه ورځي ای شپږ کلمې هم وله نه ورځي ای هغې ته دا هم پته نشي چې خلفای راشدین څه ته وایي ابوبکر څوک دی دا زموږ ته مسلمانانو حل دی موږ به خدای له څه جواب ورکوو آخر خدای ته به څنګه مخکې ودرېږو زما عزیزمندو الله ډېر غفور رحیم ذات دی الله خپل بنده سره ډېره مینه کوي یو مور پلار وي چې اولاد نافرمانه شي نو مور وله چانس ورکړي چې ډېر نافرمانه شي بیا وله چانس ورکړي چې ډېر نافرمانه شي نو زموږ پښتنو کې یو شیز مشهور دی چې اولاد خبره نه مني نافرمانه شي نو په اخبار کې ورکړي چې دا زوی ما حق کو ویکونو بس وزدي نه ای زما عزیزمندو الله خپله وایي دا ځمکه هم ته ګناه نه ډکه د اسمانونو هم ګناه نه ډکه مشرق هم ته ګناه نه ډکه مغرب هم ته ګناه نه ډکه شمال هم ته ګناه نه ډکه جنوب هم ته ګناه نه ډکه ټوله دنیا ته ګناهونو نه ډکه ای زما بنده ته صرف ما ته یو ځل ووایه چې ای الله ما معاف کړه زه به تا داسې معاف کړم چې ته اوس ته د مور خېټې نه راوتې خو موږ توبه هم نه غواړو که نه توبه هم نه غواړو چې توبه وغواړو یوسف علیه السلام ورونو هم دا ویل کړل چې راشه دا یوسف سایډ نه اخوا کا نعوذ بالله قتل کا توبه به وغواړو ویې غوسه توبه توبې قبولیت هم الله چاله ورکوي هر چاله نه ورکوي هغې له ورکوي چې چا سره احساس وي زړه هر چا سره دی احساس چا سره دی سترګې هر چا سره دی کتلو طاقت چا سره دی مسلمان هر څوک دی مسلمان هر څوک دی اهل ایمان والا څوک وي صحابه اهل ایمان والا وو هغه اهل ایمان والا وو ځکه خدای کامیاب کړ مونږ ولې رسوا یو
مونږ ولې تباه یو؟ مونږ مسلمانان یو، اهل ایمان والا نه یو. مونږ څه لپاره کوو؟ یو کس دې راپاسې دا دې ثابت کړي چې نن ما خدای سره خبرې کړي، نن ما له په موږ کې ډېر خوند راکړو، نن ما له په موږ کې ډېر سکون راکړو. بس تاسو ودرېږو الله اکبر الحمدلله رب العالمین، نه پوهېږو چې څه وایم لګیا. بس سجده ولګو، سر ورښکته کړو، سر پاسه. نن پورې دا هم سوچ نه کړو دا ما سجده اخر لګولې چاته ده.